یو تفسیر دی بحر محیط ورته وایي په هغې کې حضرت علی رضی الله عنه نه نقل دی چې حضور صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رحلت وکړو د هغې په درېیمه ورځ باندې یو سړی راغی ده ته پته نه وه چې راغلو نو دا آیت مبارک ورته ورسید نو چې څنګه ورته ورسېدلی سیده را روان شوی چې زم مدینې منورې ته حضور صلی الله علیه وسلم ته به ووایم چې ما ته جي زما په حق کې استغفار وکئ دعا رانه وغواړئ چې دی مدینې منورې ته راورسېد د حضور صلی الله علیه وسلم درېیمه ورځ وه چې د دنیا نه تشریف وړی او رحلت یې شوی د قبر روضې مبارکې خواته یې ورغلو په چغو چغو باندې ژړل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو د دې دپاره راغلی وم چې تاسو به زما دپاره استغفار وغواړئ خو زما قسمت داسې و چې راغلم تاسو خو نه یې اوس به زما څه کېږي زه چاله لاړ شم چې زما دپاره دعا وغواړي ماله استغفار وغواړي نو په هغې ځای کې چې څومره خلق موجود و هغې ټولو اواز واورېد چې د دې قبر نه ورته اواز وشو قد غفر لك قد غفر لك یقینا الله تا ته معافي کړې ده ستا تا ته معافي شوې ده ته د خدای د طرف نه هغه معاف یې دقه طریقه د نیکو خلقو مجلس ته ځه او د نیکانو خلقو خواته چې لاړ شي د هغوی دعا د هغوی نه غواړه د هغوی ته وایه چې جي زما په حق کې دعا وکړي یا زما په دین دنیا د خیرونو دعاګانې زما لپاره وکړه